محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یا الله دا ختم زمون په خپل دربار کې قبول کړي. خدای مونږ ډیر کمزوري عاجزانان فقیران ملنګان یو. الله ستاسو در نه مونږ خیر غواړو، مونږ ډیر خیر د خپل در نه راکا. الله څخه مې په شی په دې سبقونو کې په دې ختمونو کې مونږ راغلي کنه. خدای مونږ ټول ته په جمع باندې معافي وکړه. یا الله ستاسو در ملنګان یو ګوره، ستاسو در سوالګری یو. الله ستاسو در تن ولاړ یو، ستاسو کور تن راغلی، ستاسو په درشل باندې خپل خدا. الله د خپل کور نن ګوره بینوا مروس خطوا. الله د خپل کور نن بینوا مروس خطوا. الله دې مشران دلر زیان راغلي دي. الله دو ډیر ارمانونه په ځل کې راوړي دي. الله دې ختم د پاره. الله ستاسو قرآن یو ختم نو لس ختمونه نو پورا شپې ته ختمونه یا وې ختمونه یا لګو بګ داسې زیات دي. خدای د ټولو دعاګانې قبول کا. الله د زړه جتونه د خپل در نه پورا کا. او خدای دا بچي مونږ ته په جولې کې راچولې، لوی امانت زموږ په غاړه کې راچولې. خدای په دې امانت کې مونږ نه څه قسم خیانت شوی، د دې بچانو څه قسم حق زموږ په غاړه د استادانو پاتې شوی. خدای مونږ ته معافي وکا. الله پاک مونږ ته معافي وکا. الله مونږ ډیر ګوره کمزوري یو، الله ډیر نافرمان یو، الله ډیر ګناګاران یو. الله مونږ سره د ډیر رحم معاملې وکا. الله مونږ سره د کرم او د عافیت معاملې وکا. دا څومره چې مشران دلر زیان راغلي، هر قدم خدای پتل د میزان کې د قیامت پر ورځ واچولې کا. الله کور کې بیماری دی، الله په صحت ولا بدلې کا. ډیر مرګرو ماتي وي چې کور کې پلان کې بیمار دی، پلان کې بیمار دی، دا ار یو نو مغستل بل ګران شي. او خدایا کچا ماته ویلو کچا ماته نه دی ویلو، خدایا دلته کې راغلي دي او زړه کې به ساجتي د بیماری یا د پریشانې، خدایا ټول بیماری په صحت بدلې کا. الله د زړه جتونه د خپل در نه پورا کا. الله پریشانې په خوشالو بدلې کا. الله مشکلات آسان کا. الله روزګارونو کې برکت واچولې کا. الله قرضونه د خپل در نه ادا کا. الله قرضونه د خپل در نه ادا کا. الله دا بچان ټول کامیاب کا. الله په دوی کې عالمان پیدا کا. الله په دوی کې حافظان پیدا کا. الله د دوی څخه په ختمونو کې د کلیوالو څومره د چي روټي په بار دغه کې په سلسله کې څومره خدمت کړي دي، یا د میشت په تنخواګانو کې کوم مرګرو د استادانو خدمت کړي دي، یا د مدرسې د بنیاد نواله سره پورې چا څومره خدمت کړي. خدایا د دوی په ټکی ټکی سبق کې دا غو ټول حصہ پیدا کړل کام. الله ژوندون هم ثواب ورکو. خدای ګوره مړول هم ثواب ورکا. الله ته دا خدمت قبول کا. الله دا برکت اعتماد نورم په مونږ باندې سیوا کا. خدای دا وړه مدرسه زمونږ وړو زګو روانه کړی دا. الله د دنیا په غټو مدرسو کې شمار کړي کا. الله دنیا ګټ ګټ ته ګوره आवाज ور رسول کا. الله زمونږ په غاړه باندې ګوره ډیر حقونه دي، د دې مشرانو حقونه دي، د دې طالبانو حقونه دي، د دې استادانو حقونه دي، او خاص کر د دې کلی وال ډیر حقونه زمونږ په غاړه دي. خدای زمونږ خدا تمنا ده او دا مرزو ده خدای چې قیامت کې به طالبان تا ته وړاندې کو. په خدای سره دې طالبانو د وجه ته موږ راوونه نسی. الله دې طالبانو د وجه خدای ته موږ راوونه نسی. دې کلی وال به طالبانو په خدمت کې کمې زیاتې راغلي. خدای دوی ته معافي وکړه. الله زنانه چې کوم خدمت کوي زموږ د طالبانو سره، خدایا کم محبت سره کوي، الله ته قبول کا. الله ته قبول کا. د ټول خلکو د محبت او د مینا د تعاون په خپل جناب کې قبول او مقبول ګرځولې کا. الله په دې مدرسې کې څه قسمه تعاون چا کړي، د لاس او پوکاره بګې کړي دي. الله د پیسو کې تعاون بګې کړي دي. الله د زیب صورت کې چا کړي دي، چا څه قسمه دعا ورته کړي دا. یا الله څوک پیاسي خوشاله دي، الله په دې ختمونو کې، په دې سبقونو کې، په دې دعاګانو کې دا غوي پوره حصہ پیدا کړل کا. باجی زمرګری زمون وفات شوی دي، هغه تم دعا وکړي چې الله پاک د آخرت ژوند خوشاله وګرځول کی، د قبر ژوند الله د خوشاله وګرځول کی. دا څومره مشران چې دې ځای پور راغلي کنه، خدای ټول لډیر خیر ورکا. الله قدم قدم ول پتر د میزان کې د قیامت پر ورځ واچولې کا. الله په دنیا کې مولا بدلی او عوضونه ورکا، خدای په آخرت کې مولا بدلی او عوضونه ورکا. الله زمونږ د پروګرام، زمونږ د مدرسې د پاره د کلی علاقې د پاره د لوی خیر ذریعہ وګرځولې کا. زمونږ د مدرسې د کلی علاقې د پاره د لوی خیر ذریعہ وګرځولې کا. الله دې زمونږ نه قبول کا. الله دې زمونږ نه قبول کا. الله فخیر او عافیت په امن کامیابی طریقې سره پروګرام سره ورسولې کا. الله دا غورس په خیر باندې راوستلې کا، او خدای په خیر را باندې پروګرام سره ورسولې کا. کوم عالمان چې برازي په خیر او په خوشحالي خدای راوستلې کا. او رب کریمه کوم عوام مسلمانان چې برازي خدای په خیر او عافیت را ورسولې کا. او به د پروګرام نه پسیم په خیر او په عافیت سره خپل کورونو خپل جونګړو ته په خیر باندې ورسولې کا. الله څومره بچیانو چې ختمونه کړي، خدایا د مور پلاستر کې په یخې کا، د مور پلار د سترګو یې خواله وګرځولې کا. او د قیامت پر ورځ خدایا د دې مور پلار د پاره ستا په دربار کې د نجات ذریعہ وګرځولې کا. الله دې مور پلار خدای ډیر فضل باندې ګټ او یخیدا ډیر سخت دي بچیانو زبردست کړي، خپل واړه بچي مدرسې ته را لېږلي، ستا قرآن ته ګینولي. خدایا دا ماته پته ده چې د مور فضل به ستیریږي، د پلار فضل به ستیریږي. خدایا هغه د خپل نه شیخو باسي او ستا قرآن له خپل بچي ورکړي. خدای ټول بچي ولا کامیاب کا. الله خپل بچي ولا کامیاب کا. لکه علاقې نه څومره د مرګري طالبان زمونږ راځي، خدای په دغه ټیم کې خپل مور لم کار کولای شو، پلار لم کار کولای شو. مور د بازي بچو ذمہواری په سر باندې اغیستره،
پلارانو باندې ذمہواری په سر باندې اغستره نو خدایا یا الله پاکا یا الله د مور پلار د پاره دا بچی د سترګو یخواله په دنیا کې موګردولې کا او د قیامت په ورځ ستا په دربار کې خدای د اخلاصي ذریعہ وګرځولې کا زموږ څخه تقریبا د 10 استادان دي دوی تم دعا وکړي چې الله دوی په عمرونو کې برکت واچولې کی د دوی په اخلاص کې الله برکت واچولې کی الله د دوی د امینه محبت نورم سیوا کا او خدای زموږ په لاس باندې مدرسه کامیاب کا الله زموږ په لاس باندې مدرسه کامیاب کا خدای د بلډینګ په اعتبار سره خسته کامیاب کا او خدای د درس او تدریس په اعتبار سره خدایا تمام دنیا ته आवाज رسول کا د دنیا ګډ ګډ ته आवाज رسول کا دا څومره سوالګری چې راغلي خدای ستا په کور کې ناس کې الله خدای مونږ نه نوات راغلی استاد در کې ناس شو غره خدای بینوا مرز خطوا الله بینوا مرز خطوا الله مونږ ته په دې جوړو کې ډیر خیر راواچوا الله د چا دشمنی دی خدای دشمنی الله په دوستو باندې بدلې کا د چا نور څه پریشانی دی خدایا پریشانی په خوشحالو باندې بدلې کا د چا څه قسمه جات دی بدلې کې ته پاغه باندې علي خدایا د زړه جات د خپل در نه پورا کا او خدای که ته زمونږ ټولو دعاګانې قبول کړي بیم ستا په در کې کمې نه راځي او خدای که مونږ ټولو ته زمونږ د دعاګانې په مخ باندې راولي که نه نو خدای بیم خدای تا نه څوک مخ اړولو څوک درته نشته د تپوس کولو څوک درنه نشته نو خدایه ستا په در کې کمې ذره بره نه راځي که نه نو زمونږ د ټولو ملګرو ټول حاجتونه د خپل در نه پوره کا خدای مخلوق نه مه محتاجه کوه الله د خپل در نه مونږ ته حلال او پاک رزق راکا او خدای د خپل رزق خزانه مونږ ته راوس پړه دې څومره خلکو چې دا تعاون کوي به ارادې وکړي الله ته وجود ورکا د دې بدلی یو په کروڑو په دنیا کې ورکو په آخرت کې ورکا او ستا قرآن باندې ننګ او غیرت کو کنه خدای ته په دوی باندې ننګ او غیرت کې پورونه د رزق نه ډکا الله جیبونه د رزق نه ډکا الله مال حال کې سره زمونږ برکت واچولې کا الله څومره خلک چې محبت مونږ سره کوي الله تو سره محبت وکا دا نوجوانان باندې زمونږ ډیر خیر ساتي مونږ سره محبت کوي زما سره مینه کوي الله تی په ژوند کې برکت واچولې کا الله تی په ځوانو کې برکت واچولې کا تی په رزق کې برکت واچولې کا زکدار یو مرګ نوم علما دا ډیر ګران شي خدای زمونږ خاص دوستان ټول خوشاله کا الله بدلی ول په دنیا او په آخرت کې ورکا څومره خلک دلته کې دعاګانو د پاره راځي کنه نو صرف د طالبانو د خاطر راځي یا الله دوی د خاطر دې ختم د خاطر د زړه دعاګانې قبولي ګام زما مور پلار ته دعا وکي اوس تاغوي مونږ باندې دنیا کار راچولې وي نن بداسي مجلسونه نه وي نن به مونږ دا پټکیو د سپینې جامې دلته نه وي الله په عمر کې برکت واچي الله دا مهنت او خواري قبول کا او خدای دا ثمره غوله په دنیا کې ورکو په آخرت کې ورکا الله دا خو ویله د عبادت ټیم دی دا غوي د نفلونو تهجدونو د جمع ټیم دی او الله دواړه لګي او خدمتونه کوي زمونږ د پاره خدایا الله تی په عمرونو کې برکت واچوا الله د حرمین شریفین دیدار بار بار نصیب کا خدای زمونږ رزق پراخه کا الله د خپل درنه حلال او پاک رزق مونږ ټول در نصیب کا وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه وسلم